بسم الله الرحمن الرحیم. د کیفیت وقف سلور قسمونه ویل شوی دي. نن به پنځم نمبر قسم وقف بالروم ویل کیږي. وقف بالروم. روم په لغت کې څه ته وایي؟ روم په لغت کې په یو څو معنوں باندې مستعمليږي. روم لغت में چند معنوں پر آتا ہے. روم په لغت کې په یو څو معنوں باندې راځي. نمبر 1 قصد کرنا، نمبر 2 ارادہ کرنا، نمبر 3 طلب کرنا. قصد کول، اراده کول، طلب کول، دې تروم ویل کیږي. دې څه ویل کیږي؟ دې تروم ویل کیږي. او روم د علم تجوید په اصطلاح کې ویل کیږي حرف موقوف علیه کی حرکت ضمہ یا کسرہ کو نہایت خفیف اور کمزور یعنی بقدر انتہائی حرکت اس طرح ادا کرنا کہ قریب والا متوجہ آدمی سن سکے. روم د علم تجوید په اصطلاح کې ویل کیږي چې حرف موقوف علیه باندې ضمه راغلی وي یا په کسره راغلی وي. د دې د ضمه یا کسره چې د حرکت ویل کیږي دا په داسې کمزور طریقې سره ادا کړل شي چې د حرکت درې حصہ ظاهر شي. په داسې طریقې ادا کړل شي چې تاسو سره نږدې کس ناشته او هغه ته متوجه دي سره ته متوجه ناشته او هغه ستاسو د وقف پوری او هغه پیشي چې د قاری د قران یا تلاوت کون کې د قران د حرکت درې حصہ ظاهر کړل شي ظاهر کړل درې حصہ ظاهر کړل. دې توقف بالروم ملکی صوت ویل کی وقف بالروم ملکی. او یاد شي وایا چې وقف بالروم هغه وقف ته ویل کیږي چې حرف موقوف علیه باندې ضمه راغلی وي یا حرف موقوف علیه باندې دو پیش راغلی وي یا حرف موقوف علیه های ضمیر وي ورته پیش پر راغلی وي یا حرف موقوف علیه های ضمیر وي کړي پر راغلی وي یا په حرف موقوف علیه باندې کسره راغلی وي یا په حرف موقوف علیه باندې دو زیر راغلی وي او د حرکت درې حصہ ادا کړل شي. دې توقف بالروم ویل کیږي. دې څه ویل کیږي؟ وقف بالروم. نسی وایا وقف بالروم هغه وقف ته ویل کیږي چې په حرف موقوف علیه باندې ضمه یا کسره راغلی وي او د دې حرف موقوف علیه چې حرکت پر راغلی دی ضمه یا کسره د حرکت درې حصہ ادا کړل شي. دې توقف بالروم ویل کیږي. دې څه ویل کیږي؟ دې توقف بالروم ویل کیږي. خجی وضاحت اوس وقف بالروم به څو شیزونه کیږي؟ نو وقف بالروم به شپږ شیزونه کیږي. څو کې بکیږي؟ شپږ شیزونه کې. نمبر 1 پیش چې کلم په حرف موقوف علیه باندې پیش راغلی وي نو په دې باندې وقف بالروم کیږي. سبا کیږي وقف بالروم بکیږي. نمبر 2 پیش چې کلم په حرف موقوف علیه باندې دو پیش راغلی وي نو په دې باندې وقف بالروم کیږي. نمبر 3 الټا پیش چې کله الټا پیش په های ضمیر باندې راشي څه باندې راشي په های ضمیر باندې راشي نو په دې باندې وقف بالروم کیږي. وګوره سلور شرطونه به ولوي. څو شرطونه به ولوي؟ سلور شرطونه به ولوي. اول شرط به ولداوي چې د دې های زمين نه وړاندې پیش نه وی راغلي. د دې های زمين نه وړاندې پیش نه وی راغلي لکه رسوله. اوس په دې های زمير باندې اگر چولټا پیش راغلي دي وړاندې په لام باندې پیش راغلي دي ضمه په راغلي دا نو په دې باندې وقف بالروم نکېږي. نمبر 2 د های زمين نه وړاندې کسره نه وی راغلي کورانه د کسره راغلی وي نو په های ضمیر اگر چې کړي زیر راغلی وي خو په دې باندې وقف بالروم نکی لک به. نمبر 3 د های ضمیر نه وړاندې و ساکن نه وی راغلی کله و ساکن مدوی او کله غلین وی نو په دې کې وقف بالروم نکی. دوی مدد پر مثال جعلوه او دوی ولین د پر مثال راوه نو په دې کې وقف بالروم نکی. سلورم چې د های زمين د وړاندې یې ساکنه دی راغلی کله یې ساکنه مدوی او کلین وی د یې مدد پر مثال فيه د یې مدد پر مثال فيه یا فيه بده کې وقف بالروم نکی. د یې لین پر مثال علیه الله راغلی دی کنه نو په دې کې وقف بالروم
نکیگی. سلورم نمبر وقف بالروم با زیر کی سکی بکیگی زیر کی بکیگی. شپینزم نمبر وقف بالروم با دو زیر کی سکی بکیگی دو زیر کی. شپگم نمبر وقف بالروم با کڑی زیر کی وګوره هم هغه قید وسره لګوا چې کله کړي زیر دا په هاي ضمیر باندې راغلی وي او د هاي ضمیر نه وړاندې زمن وی راغلی د هاي ضمیر نه وړاندې کسر نه وی راغلی د هاي ضمیر نه وړاندې او ساکن نه وی راغلی د هاي ضمیر نه وړاندې یای ساکن نه وی راغلی په دې کې به وقف بالروم کیږي نو تداسي وایا چې وقف بالروم په شپږو سيزونو کې کیږي سو کې شپږو سيزونو کې کیږي پیش کیږي دو پیش کیږي الٹا پیش کیږي زیر کیږي دو زیر کیږي او کړي زیر کیږي دا شپږ سيزونه شو چې په دې کې وقف بالروم کیږي په دې کې وقف بالروم کیږي. موانع د وقف بالروم د شپږو سيزونو کې خو وقف بالروم کېده. اوس وقف بالروم به کوم سيزونه کې نه کیږي نو وقف بالروم به بنه سيزونه کې نه کیږي شو کې به نه کیږي نه سيزونه دي چې په دې کې به وقف بالروم نه کیږي. نمبر 1 زبر کې چې په کوم ځای کې حرف موقوف علیه باندې زبر راغلی وي نو په دې کې وقف بالروم نه کیږي. نمبر 2 زبر کې چې کله په حرف موقوف علیه باندې دو زبر راغلی او په دې کې وقف بالروم نه کیږي. نمبر 3 کړه زبر کې چې کله حرف موقوف علیه باندې پاسه کړه زبر راغلی په دې کې وقف بالروم نه کیږي. نمبر 4 سکون کې چې کله حرف موقوف علیه ساکن سو ساکنو په دې کې وقف بالروم نه کیږي. نمبر 5 حرکت عارضی کې هغه حرکت چې هغه اصلي نه لکه علیکم القتال راغلی دی نو که بالفرض کته په علیکم باندې وقف کې دلته د اجتماع الساکنین د وجنا مم د جمع ته موږ زم ورکړي سم ورکړي دي زم ورکړي دا نو دلته که بالفرض کته وقف کې نو د حرکت عارضی د حرکت سره حرکت عارضی اگر چې زم ده ایدو قانون او تدارو متوجه دي په پیش کې روم کیږي دغه شو او دلته وقف بالروم کی وجه صدا چې حرکت عارضی دي حرکت سره عارضی دي. نمبر 3 میم الجمع چې په کوم ځای کې میم د جمع راغلی وي لکه کوم تم هم په دې کې به وقف بالروم نکی. نمبر 6 تای مدوره تاسو ویلي چې تای تانیس دوه قسمه باندې ده. یو هغه تای تانیس ته چې په شکل د ها کې لیکل کېږي په شکل د ها کې لیکل کېږي. یو هغه تای تانیس ته چې په شکل د تا کې لیکل کېږي نو چې کلم تای تانیس په شکل د ها کې راغلی وي دته تای مدوره ویل کېږي دته څه ویل کېږي تای مدوره او چې په شکل د تا کې وي دته تای مجروره یا تای مطوله ویل کېږي. نو که پتای مطوله بالفرض کا پیش یا دو پیش راغی یا زیر یا دو زیر راغی نو پدې کې موقف بالروم کیږي. او که پتای مدوره باندې پیش یا دو پیش زیر یا دو زیر راغی نو پدې با وقف بالروم نه کیږي بلکې پدې به وقف بالابدال کیږي. او د علماء پدې باندې سره اتفاق دي د علماء پدې سره اتفاق دي چې کلم تای تانیس په شکل د ها کې نو پدې به وقف بالابدال کیږي او دا اتفاقا خبره ده شدا دا اتفاقا خبره ده. نو پتاي مدوره کې با وقف بالروم نکی. نمبر 8 هاي سکتا هاي سکتا هغه هاته ویل کیږي چې د کلمې په اخر کې هاي ساکنه راغلي وي سره راغلي وي هاي ساکنه راغلي وي لکه لم يتسنه نو په اخر کې هاي ساکنه راغلي ده دی هاي ساکنه تا هاي سکتا ویل کیږي د څه ویل کیږي هاي سکتا نو په هاي سکتا کې موقف بالروم نکی. نمبر 9 هاي ضمیر چې کله د هاي ضمیر نه وړاندې څلور سيزونه راغلي وي ضمت وړاندې راغلي وي کسرت وړاندې راغلي وي او ساکن ته وړاندې راغلي وي او یای ساکنت وړاندې راغلي وي په دې کې موقف بالروم نکیږي. نو موانع د روم دا نه دي موانع د روم شو دي نه دي. نمبر 1 زبر 2 زبر کلا زبر سکون حرکت عارضی میم الجمع تای مدوره هاي سکتا او
هاي ضمیر قید به ورسره لګي چې دا هاي ضمیر نه وړاندې څلور سیزونه راغلي وي ضمه راغلي وي کسره راغلي وي او ساکن راغلي وي او یې ساکنه راغلي وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين